کنز العمال په یو تفصیلی حدیث کې زمونږ او ستاسو د زندګۍ او د اخروي د چن امورو یو بهترین حل پروت دی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه حدیث راوی دی. صحابه کرام ډېر خوشالیدل چې چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته یو اعرابي کلیوال باندچی سړی راشي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بے دړک بے خوف سوالاتو کی، چونکه په صحابه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رعب انتهایی دومره طاریو. روایاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام به کلام کولو نو ټول صحابه به داسې ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور، گویا چې په سرونو مارغان ناستی، خوځېدل بم نه، دومره ادب او احترام. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې به کله مخامخ سترګې راواړولې ټولو صحابو به د ادب او احترام په وجه سترګې ښکته وې. چې نبی علیہ السلام به خپل سترګې مبارکې ښکته کړې، صحابو به سرونه اوچت کړل، د نبی علیہ السلام دیدار به هم نصیب کېدو. په دغه وجه باندې ډېر جرأت په نشو کېدی چې د نبی علیہ السلام نه هر قسم سوال وکړی شي. نو د یو کلیوال سړي د راتلو ته به ډېر خوشحالېدل چې دا به هر قسم سوال کوي، نبی علیہ السلام به جواب کوي، مونږ به هغه زده کړه کوو، حدیث به زده کوو.